وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورځ سوال کړی دی وایي چې په 10 محرم باندې سړی په خپل کور کې خرچه وکړي نو ټول کال بیا الله پاک ښه رزق ورکوي او دا روایاتو کې راغلي دي. اگر که روایات ضعیف دي خو لیکن په فضایلو کې قبول دي نو څوک به ضروری او لازمی نه ګڼي. البته که یو سړی په دې نیت باندې خرچه کوي چې په ټول کال کې بیا زما په اولاد باندې پراخي وي، په کور کې د رزق پراخي وي، نو ښه خبره ده. سوال جواب دا دی چې محرم کې خیراتونه کول دا نه د صحابو طریقه ده او نه د تابعینو طریقه ده او نه د امت د علماو طریقه ده. دا شیعاګانو یو رسم راوستی دی او دا خلک د شیعاګانو نه متاثر دي، دا غیر رواج خپل کړی دی. نور شریعت کې د خیرات او د صدقې ترغیب دی چې هر وخت کې کوه، چې کله الله توفیق درکړي بس هغه وخت کې کوه. خاص ورځ او میاشت د هغې دپاره مقرر نه ده، په دې ورځو کې به یې سړی نه کوي دې دپاره چې شیعاګانو سره مشابهت را نه شي. یو بل سوال کړی دی د محرم د روجو په باره کې، نو نهم لسم یا لسم یا ولسم دا دواړه صحیح دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورځ سوال کړی دی د سحر د خوب په باره کې او یو کلیپ هم را لېږلی دی. نو نن سبا هر سړی بس داسې دغه ته کیني، کیمرې ته کیني او بس خبرې شروع کړي چې دا خلک داسې وایي او دا خلک داسې وایي. نور د خو دا ویلي دي چې خوب بالکل حلال دی، جایز دی، دلیل خو یې نه دی پیش کړی، دلیل نه دی پیش کړی او دا یې نه دی ویلي چې څوک ورته منع وایي د هغې څه دلیل دی. هسې د هوا خبرې خو هر څوک کوی شي. د سحر د مانځه نه پس خوب کول حرام نه دي، دې کې شک نشته دی، مکروه دي. مکروه معنا دا ده چې دا ښه کار نه ده او دلیل یې څه شی دی؟ دلیل حدیث دی، په بیهقي کې هم نقل دی او په ترغیب و ترهیب کې هم نقل دی. هغه حدیث داسې دی چې نبی علیہ السلام د سحر د مانځه نه پس د فاطمې رضی الله عنها کور ته لاړه. نبی علیہ السلام چې لاړه نو هلته علي رضی الله عنه چې وکته هغه موده او فاطمه رضی الله عنها هم موده وه. نو هغه یې داسې په خپه باندې ووهل، ویې فرمایل چې پاسئ دا د رزق د تقسیم وخت دی، دې وخت کې تاسو خوب مه کوئ. نو دغه وخت کې خوب کول مکروه دی. یو بل سوال کړی دی چې یو کس شرکي والا ته کسان ورکوي او هغه مثلا شرکي والا ورسره خبره کړي په 100 روپۍ باندې او دی په 80 روپۍ باندې مزدوران ورکوي او ورته وایي چې مثلا دا 100 روپۍ به زما وي. اولا خدا ده چې یو کس یو کار ونیسي او بل کس ته ورکوي، د مثلا نیولی د ارزان بل کس ته ورکوي ګران، لکه دا ټیکداران چې دا کار کوي نو دا جایز دی. یو دای چې ته مزدوران نیسي، نو که مزدور ته دا وایي چې هلکه زه تا ته مزدوري پیدا کوم، ما ته به څومره کمیشن راکوي، یو معین کمیشن چې معلوم وي نو هغه ته اخیستی شي. خو دا نه چې ته روزانه به کار کوې، روزانه په کار کې به ما ته 100 روپۍ راکوي، یا مثلا ته چې تر څو پورې په دې شرکه کې او تا څومره تنخواه اخیسته نو په هغې کې به دومره ما ته راکوي، دا جایز نه دي، دا مجهوله ګټه ده. او بیا دا چې هغې ته وایي چې زه به تاسو نه دومره کټ کوم او که ما ته پیسې را نه کړې بیا تاسو ته به اسم نه وي، دا ناروا دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورځ سوال کړی دی د لمر د راختو په وخت کې، نو د لمر راختو په وخت کې مونځ کول منع دی، که هغه سنت وي او که فرض وي. چې لمر راخیږي نو دغه وخت کې به مونځ نه کوي، انتظار به کوي چې کله د اشراق وخت شي، تقریبا د لمر راختو کم از کم 15 منټه تیر شي، نو بیا هغې نه پس به چې مونځ درنه قضا شوی د هغې قضا به راوړئ. یو بل سوال کړی دی د اولاد په باره کې چې اولاد دپاره کوم یو آیات کریمه مفید ده. دغه آیات کریمه د هر مانځه نه پس 21 کرته وایي، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين.
سوال کړی دی چې څوک د پشخانو مرسته او مدد کوي او کور کې مثلا 10 کسان وي دوی ورته 12 خای نو دا خو دوکه ده او دوکه باندې یو شی حاصلول یو خو دوکه د مسلمان صفت نه ده دویم پاغي باندې یو شی وصولول هغه حرام دی هغه استعمال جایز نه یو بل سوال کړی دی د ذکر اذکار په باره کې چې سړی په زړه کې ذکر کوي نو هغه لیکل کېږي نو زړه کې چې سړی ذکر کوي الله خو عالم دی پاغي باندې الله فرمای نحن اقرب الیه من حبل الورید مونږ دې بندته د انسان د شارک نه هم ډیر نږدې یو یعنی د علم په اعتبار باندې مونږ ورته نږدې یو د پزړه کې چې سرازي پاغیم الله خبر دی چې زړه کې ذکر کوي پاغیم الله خبر دی پزړه کې د الله په قدرتونو کې سوچ او فکر کوي پاغي هم الله خبر دی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته یو روز سوال کړی د قرباني د سروي په اړه کې چې بعض خلک وایي چې کور دی راولي او ذبح کې وینه په کور کې توی شي دا ډیر ثواب لري دا بے ځای خبره ده مقصد د سروي ذبح ده د اختر په ورځ باندې چې په هر ځای کې ذبح کې السلام ورحمت الله وبرکاته یو روز سوال کړی دی چې فرشتہ دارو کې څوک داسې خلک نارینه یا زنانه چې هغه بعضې بدعملی کې چې هغه د شرم باعث وي نو هغې دپاره وظیفه خو د هر څه دپاره نه وي هغې ته نصیحت کوئ که وسم په هغې باندې بر وي نو مثلا د والو نه کار واخلئ داسې مناسب وهل چې د هغې اصلاح پې وشي او هغې د هغه کار نه منع شي که د وهلو د لاس وسم نه کېږي نو بس بیا نصیحت نه کار اخلئ په نصیحت باندې منع کوي د هغه کار نه چې په هغې هم نه کېږي بیا یې ویروئ په نږدې تاڼه باندې چې مونږ تاڼې ته خبر ورکوو نو په دغه طریقه باندې اصلاح کېږي یو بل سوال کړی دی چې یو کس تا ته ډالر درکړي او بیا ته په کالدارو باندې هغه ته خپل قرض ورپوره کوي نو اولا خو مسله دا ده چې کومې پیسې تا ته درکړي هماغه به ورکوي شرعي مسله دا ده چې تقضى الديون بامثالها قرض په خپل مثل ادا کېږي چې ډالر یې درکړي نو ته به ډالر ورکوي البته چې په کومه ورځ باندې ورکوي تا سره ډالر نه ته کالدار ورکوي نو بیا په کومه ورځ چې ورکوي په دغه ورځ باندې چې کوم ریټ د هماغه ریټ مطابق کالدار ورکوي شي یو بل سوال کړی دی د خندا په باره کې نو یو د تبسم خندا ده د تبسم خندا دی ته وایي چې د سړی صرف غاښونه ښکاره شي یا معمولی غوندې آواز ورسره وي نو دغه خندا منع نه ده خو لیکن کمه پکار ده د نبی علیه الصلاة والسلام په صفاتو کې یو صفت دا ذکر شوی دی چې قلیل الضحک نبی علیه السلام ډیر کمه خندا کوونکی و خندا به ډیره کمه کوله او یو داسې خندای چې هغه بالکل په قهقه خندای چې سړی دومره وخاندي بعضې خلک د ډېرې خندا نه داسې شاته وغورځېږي نو داسې خندا مناسب نه ده او روایاتو کې راځي دا قسوة القلب پیدا کوي په زړه کې سخوالی پیدا کوي او سلمان فارسی رضی الله عنه فرمای چې زه تعجب کوم د هغه کس په حال باندې چې هغه خاندي دومره وخاندي تر دې پورې چې دی شاته وغورځېږي لیکن دی په دې باندې خبر نه دی چې الله زمانه خوشحاله دی که خفه دی د دې نه خبر نه دی چې الله زمانه راضي دی که ناراضه دی الله زمانه خوشحاله دی که خفه دی او دا سړی په داسې خندا باندې خاندي وای د داسې کس په خندا باندې وای ډېر تعجب پکار دی السلام ورحمت الله وبرکاته یو سوال کړی دی چې بعض شرکتونه نو هغه چې څه شی چاپ کوي کاټنې یا بوجي وغیرہ نو په هغې باندې د هغه کپنۍ والا د مالکانو نومونه لیکل کېږي او د هغې په نوم کې په آخر کې لفظ د الله نو دې کې خو شک نشته دی چې هغه غورځېږي چېرته نو بېادبي ده داسې دی کوي چې نقیب الله نوم دی نو صرف نقیب دی لیکي
صرف په نقیب باندې د اکتفا کوي بس دا ډیره ده او یا مثلا په انګلیش کې لیکي نو په انګلیش کې لفظ د الله چې په اول دغه کې مثلا کم دغه راځي کم حرف راځي د انګلیش مثلا ا نو هغه دی لیکي